پدې ځکه الله تبارک وتعالى هغه واقعا ذکر کوي واذ قال ابراهيم او هر کله چې ابراهيم عليه السلام لابيه خپل پلار ته آزر چې نومي آزرو اتتخذوا ایا غنیت اصناما الها بوتان حاجت پر کون کی انی اراکا یقینا زوینم تعالی وقومک او قوم استعالی فی ضلال مبین پگمراہ اخکار کی سورة الانعام آیت نمبر 73 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق الله العظيم. مخکی آیتوں مبارکوں کی اللہ جل شانہ د توحید دلائل د تفصیل سره بیان فرمایل. اس پدیزے کی اللہ جل شانہ د حضرت ابراہیم علیہ السلام او دا غد پلار آزر واقعہ ذکر کئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام هم د عقیدہ توحید د پارا د شرک خلاف جد و جہد او محنت او کوششوں کو د اللہ جل شانہ د وحدانیت د پارا د خپل زمانے یو لوی ظالم جابر قارون په مقابله کې ودرېدو او د خپل استطاعت مطابق دا غید شرک نه د منی کولو د پاره خپل یو اهم کردار ادا کو. پدې ځکه الله تبارک وتعالى هغه واقعا ذکر کوي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او هر کله چې ابراهيم عليه السلام لأبيه خپل پلار ته آزر چې نومي آزرو اتتخذوا ایا غنیت اصناما الها بوتان حاجت پر کون کی انی اراکا یقینا زوینم تعالی وقومک او قوم استعالی فی ضلال مبین پگمراہ اخکار کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ او ہر کلا یاد کا اغا وقت کلا اوی ابراہیم علیہ السلام لأبیه اخپل پلارتا آزر چی آزرو نومی آزرو. بعض مورخین وی چی دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار نوم تارخو او دا آزر دا د ابراهیم علیه السلام د نیکو نومو او د ابراهیم علیه السلام د پاره دا ډېر لوی د ازمایش خبره وه چې په خپل کور کې پلار یا نیکو دا صرف بت پرست نه بلکې بت پرست هم وو او بت فروش هم وو. نو دا یو ډېر لوی ازمایش و او بیا چې کله ابراهیم علیه السلام دنیا ته راتلو د هغې نه مخکې نجومیانو د دغې بادشاه د نمرود په علم کې دا خبره راوسته چې ابراهیم علیه السلام یعنی یو نوجوان داسې پیدا کېدونکی دی چې هغه ستا د دې سلطنت د پاره او ستا د دې حکومت د پاره د زوال سبب ګرځي. څرنګه چې موسی علیه السلام ته نجومیانو ساحرانو د موسی علیه السلام د راتلو پیشنګویي کړو، دغسې د ابراهیم علیه السلام په حواله سره هم نمرود ته
دا پیشنګوئی وکړي شو هغه هم هغه کارو کو چې کوم فرعون کړو چې د نارینه اولاد د قتل حکم یو کو بیا چې کله ابراهیم علیه السلام پیدا شو نو د ابراهیم علیه السلام مور او پلار دی لرا په یو غار کې یا په یو تخانه کې پټ وساتلو او چونکه دی الله تبارک وتعالى د نبوت د پاره د رسالت د پاره منتخب کړو نو چې کوم افراد د نبوت د پاره او د رسالت د پاره منتخب وي نو دا غوي بچپن نو واخلا تر نبوت او رسالت ملاویدو پوری هغه د ګناهونو نه پاک وي معصوم وي الله تبارک وتعالى دا غوي حفاظت کوي د ګناهونو نه هغه معصوم وي شرک نه پاک وي د شرابو نه پاک وي د زنا نه پاک وي تمام ګناهونو نه الله جل شانه هغه لره پاک ساتي لہذا ابراهیم علیه السلام د بچپن نه پاکیزگی طهارت توحید فطرتن پدی باندې کلکو او بیا چې کله وکړو چې د ابراهیم علیه السلام په کور کې بت پرستی هم کیږي او بت فروشی هم کیږي نو ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وایي اتتخذ اصناما اتتخذ ایا غنیت اصناما بوتان اصنام د صنم جمع ده بوتان ته وایي ایا ته بوتان غنی الہتن حاجت پر کون کی حقدار د بندګۍ دا څنګه د الله جل شانه قائم مقام ګرځیدي شي دا څنګه حاجت روا کی دي شي دا بت سرنګي مشکل کشا کی دي شي د انسان ضرورت یو بت سرنګي پورا کول شي نو لہذا ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته د توحید دعوت ورکو او دیزه کی چونکه د ابراهیم علیه السلام د دعوت یو حصہ او هغه حصہ چې کوم ابراهیم علیه السلام د ډیر نرم لهجه نه بعد او ډیر درد دل سره دعوت ورکول نه بعد په آخر کې خپل پلار ته وی انی اراکا وقومک بشک زوینم تعالی را او استا قوم لرا فی ضلال مبین په گمراه اخکار کې د ډیر درد دل سره دعوت ورکول نه بعد چې کله وی اونم منلو ابراهیم علیه السلام بالآخر دا انداز اختیار فرمایل حالانکہ په سورہ مریم کی ذکر دے اللہ جل شانہ ذکر کړی دی ابراهیم علیه السلام ډیر په ادب او احترام سره او انتهایی دردمندانه انداز کی او ډیر عاجزه او انکساری سره د خپل مشرک پلار مخې ته عقیده توحید بیانې اذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ازما ابا جان ته داسې سیز عبادت کې چې اغا نه اوري او نه ویني او نه اغتا ته ضرر او نقصان در رسول شي یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا اے ابا جان ته د شیطان پیروي مکوا شیطان د خپل د رب نه فرمانی کړی دا ته د شیطان پیروي مکوا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا اے ابا جان ما ته د الله جل شانه د طرف نه د هدایت لار راغلی دا لہذا زما خبر امانا تا ته صراط مستقیم به ملوش یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی ډیر ادب او احترام سره حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل مشرک پلار مخې ته خپل التجا عقیده توحید دعوت د توحید هغه ذکر کوي نو د ابراهیم علیه السلام چې کوم انداز دعوت دی پاغي کې مونږ او تاسو ته او دغه سید هر نوجوان د پاره د هر اولاد د پاره یو دعوت فکر دی یو اولاد به د خپل پلار سره د خپل مشر سره به سرنګي خبرې کوي حالانکه پلار
صرف بت پرست نه دی بلکې بت فروش هم دی. او ابراهیم علیه السلام نه عجیبه سوالات کوي د الله جل شانه د ذات په باره کې. خو د هغې باوجود ابراهیم علیه السلام ډیر په ادب او احترام سره د خپل پلار سره مکالمه کوي او هغې ته د توحید د منلو دعوت ورکوي او د نفس او د شیطان د پیروي نه منع کوي. لہذا د ابراهیم علیه السلام او دغسې د نورو انبیاء کرامو مبارکه زندگی د خپل مور و پلار ادب او احترام او هغوی په وړاندې ادب سره احترام سره عاجزي سره خبرې کول. ځکه د پلار او د اولاد یو داسې رشته ده چې د الله رب العالمین ذات د خپل بندنه تر هغه وخته پورې نه راضي کېږي تر څو پورې چې پلار راضي شوی نه. او چې کله د الله تبارک وتعالی یو بنده د خپل پلار ځان نه ناراضه کړي د الله جل شانه ذات هغه نه ناراضه کېږي. لہذا د پلار رضامندۍ کې د رب رضامندي ده او د پلار په ناراضګۍ کې د الله جل شانه ناراضګي ده. نو لہذا ابراهیم علیه السلام خپل پلار مخې ته ډیر ادب او احترام سره خپل مدعا مخې ته ږدي. خو ورسره دا هم ورته ښکاره کوي، غلطي هم ورته ښکاره کوي، دا نه چې دومره ادب او احترام کول چې د چا چې هغه حق ته حق اونوي، باطل ته باطل اونوي، شرک ته شرک اونوي او کفر ته کفر اونوي، بلکې عقیده توحید د دین اسلام حقانیت او یو حق مسله دا په خپل ځای باندې خو د اخلاق و دایره دنه ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. الله جل شانه فرمایي چې دوی ته دعوت ورکا د الله دین طرف ته خلق را بلا زما محبوب پیغمبره په حکمت سره او بهترین موعظه حسنه په خه طریقې سره. وجادلهم بالتي هي احسن او چې کله دوی سره مجادله کې بحث مباحثه کې په خه طریقې سره کوه. نو ابراهیم علیه السلام یو طرف ته د پلار ادب او احترام لحاظ ساتي او بل طرف ته د هغوی د غلطۍ نشاندهي ورته کوي. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بشک زه وینم تا لره او ستا قوم لره په ګمراهۍ ښکاره کې لږ پراته یي، په شرک کې پراته یي. ان الشرک لظلم عظیم، شرک چې دی دا ډېر لوی ظلم دی. په ظالمانو کې ټول نه لوی ظالم هغه مشرک دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او هر کله چې ابراهیم علیه السلام لابي خپل پلار ته آزر نوم آزر اتتخذوا آیا غنیت اصنامن بوتان آلهتن حاجت پر کون کی حقدار د بندګي. انی اراکا وقومک بشک زوینم تعالی را او استا قوم لرا فی ضلال مبین په گمراهی اخکار کی. صدق الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه.